لو رحمناه الله تعالی فرمایي چې بدی باندې کوم راغلی عذاب وي او مونږ په خپل رحم سره هغه عذاب د دین لري هم راغلی عذابي او د دین هغه عذاب لري کو نو چې لري کو نو دا ظالمان دغه عذاب په خپل سترګو ویني خو بیا د عذاب لري کولو نه وروسته دی بیا ایمان نه راوړي اشاره پکې د نبی علیه السلام هغه بددعا طرف ته ده چې قریشو ته نبی علیه السلام بددعا کړې وه چې خدای دې په تاسو باندې د یوسف علیه السلام په شانتې قات راولي نو 9 کاله په دوی باندې قات سالي راغلی وه په قریشو باندې په اهل مکه باندې او په 9 کاله کې دوی دومره خراب شو چې په ډیرانونو به ګرځېدو وچه سرمن به وموندله هغه به ټک وخوړه او به انځر هغه به خوړه ګندګي به یې خوړله مردارې به یې خوړلې قسم قسم تکلیفونه 9 کاله په دې باندې قات سالي تېره شوله دې کې ابو سفیان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دله ایمان نه راوړی نبی علیه السلام ته ویل الله پیغمبره وی تاسو په خپل نه دی ویل چې زه رحمت للعالمین ما د ټول دنیا د ټول عالم لپاره زه رحمت الله تعالی جوړ کړی را لېږلی قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ته مونږ رحمت وما ارسلناک ته مونږ نه لېږلی الا رحمتا مگر رحمت مو لېږلی للعالمین د عالمونو دپاره نو نبی علیہ السلام د مرغو دپاره د مارانو دپاره د شرمخانو دپاره د انسانانو پیریانو ټولو دپاره رحمت نو نبی علیہ السلام ته ابو سفیان له ایمان نه راوړي وی تاسو نه دي فرمایلی چې زه رحمت للعالمین ما نبی علیہ السلام ته بېشک بیا ورته وی اې د الله پیغمبره تاسو نه دي فرمایلی تاسو موږ ته د صلې رحمۍ حکم نه کوئ چې تاسو یو بل سره صلې رحمي کوئ نو بېشکه ما تاسو ته حکم کړی وی د الله پیغمبره دا خو ټول ستا خپلوان دي نو څه دی په جنګ بدر کې په توره باندې هلاک کړل تباه دې کړل ځکه جنګ بدر کې د دې 70 سرداران هغه وژلي شي نو څه دی راله په توره باندې ووژلل او دا چې کوم پاتې دي په کاتسالۍ سره هلاک شي دا خو ته صلې رحمي نه کوې ته خو موږ ته حکم د صلې رحمۍ کوې نو پکار ده چې ته د دې دپاره دعا وکړي او د دې نه زموږ نه دا عذاب اوچت شي واړه چې کوم دی تړ کېږي لوی تړ کېږي د الله پیغمبر ته خو د صلې رحمۍ حکم کوي دا ټول ستا رشته داران دي د الله نه سوال وکړه چې الله تعالی کاتسالي ختم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه دعا وکړله او کاتسالي الله تعالی ختمه کړله نو هغه قادسالي 9 کاله په دې باندې کات تیر شو دی پکې مردارې وخوړې دی پکې پلیتې وخوړې دی پکې وچې سرمنې وخوړې قسم قسم تکلیفونه یې تیر کړل الله پې رحم وکړو هغې ته اوچت کړل د نبي علیه السلام د دعا د برکته دې ظالمانو بیا هم ایمان رانوړو په نبي علیه السلام دی به خسر کشه شي خو ایمان به رانوړي دا ځلې بدبخت دي چې په دې ایمان رانوړو چې نبي علیه السلام یې وپېژن په حقه پیغمبر دی او بیا هم ایمان رانوړو نو دیو په دې خبره باندې ایمان راوړي